لبيك يا رب الأمم قد لفنا ثوب الندم بالدمع كم فاض الحرم نشكو الخطايا واللمم لا يشتكى إلا إليك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر. دو الله رب العالمین په موږ او تاسو باندې احسانات ډیر زیات دي، او دارنګه د الله رب العالمین نعمتونه دا موږ او تاسو نشو شمارلې. قرآن کریم کې الله رب العالمین فرمایي که تاسو د الله نعمتونه شمارئ نو تاسو نشئ راګیرولې، ځکه د الله رب العالمین نعمتونه دا بې شماره دي، دا په شمار کې نه راځي. محترم عزتمندو، الله رب العالمین موږ باندې دونه نعمتونه کړي چې هغه په شمار کې نه راځي. نو زموږ د پیدایش مقصد څه دی؟ موږ الله رب العالمین د خپل بندګۍ لپاره پیدا کړیو، د خپل عبادت لپاره پیدا کړیو. قرآن کریم کې الله رب العالمین فرمایي چې ما انسانان او پیریان نه دي پیدا کړي مګر د خپل عبادت لپاره مې پیدا کړي. محترم اوریدونکو، د الله رب العالمین عبادت او د الله رب العالمین بندگی دا په موږ او تاسو باندې لازم ده، او الله رب العالمین زموږ د پاره، زموږ د پیدې لپاره اعمالو د پاره څه خاص اوقات او دارنګي خاص وختونه دا هم ګرځولي دي، دې لپاره چې موږ او تاسو د هغې نه پیدې واخلو. لکه اوس د ذوالحجې دا میاشت را روانه ده، د حج دا میاشت را روانه ده چې دې ته ذوالحجه ویلی کېږي. د دې دا 10 ورځې دا ډېرې اوچتې ورځې دي، او په دې کې اعمال کول دا ډېر اجر لري. الله رب العالمین په دې ورځو باندې قسم کړی دی، والفجر، قسم دی په سبا باندې، ولیال عشر، او په هغه 10 شپو باندې. په دې کې راجح قول دا دی چې د دې 10 شپو نه مراد د دې حج د میاشتې دا 10 شپې مراد دي. نو الله رب العالمین په دې باندې قسم وکړو، او الله رب العالمین لوی ذات دی، او کله چې الله رب العالمین په یو شی باندې قسم وکړي نو دې کې اشاره یې هغه لوی شان دغه شي ته چې دا شی دا ډېر اوچت دی او ډېر وزن لري، ځکه په الله رب العالمین قسم کړی دی. نو په دې شپو باندې الله رب العالمین دا قسم کړی چې دا ډېرې اوچتې شپې دي، دا 10 شپې د ذوالحجې. او نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي وای په دې ورځو کې عمل کول د الله رب العالمین د ډېر محبوبي، د نور ورځو د عمل کول نه. یعنی یو سړی په نور ورځو کې اعمال کوي او ډېر عملونه پکې کوي، او په دې ورځو کې عمل وکړو نو د دې نور ورځو د عمل نه د دې ورځې او د دې شپو د عمل د الله رب العالمین د ډېر محبوب دی او ډېر اوچت دی. نو د نبی صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړی شو چې یا رسول الله، چې یو سړی جهاد کې د الله په لار کې، نو د هغه عمل نه هم د دې ورځو عمل د الله رب العالمین ته محبوب دی او الله ته غوره دی. نو نبی صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې د جهاد فی سبیل الله نه د دې ورځو کې عمل کول د الله رب العالمین ته محبوب عمل دی، مګر هغه سړی چې هغه جهاد ته لاړ شي، د الله په لار کې جنګیږي او جهاد فی سبیل الله کوي، خپل نفس هم لګي او دارنګې مال هم وړی دی، او دا سړی بیا را واپس نشو، مال هم هلته خرج شو په جهاد فی سبیل الله کې، او دارنګې د بدن هم پکې خرج شو، دا شهید شو. نو دغه سړي مرتبه اوچته ده، ورنه د جهاد فی سبیل الله نه
په دې ورځو کې د عمل کول دا بهتر دی او دا الله رب العالمین ته محبوب دی. نو محترمو که چېرته موږ او تاسو د حدیث ته سوچ وکړو چې ګوره جهاد فی سبیل الله دا یو اوچت عمل دی، د دې په وجه باندې دا دین دا غلبه مومي او دا زورور کیږي، لیکن د دغه نه په دې ورځو کې عمل کول دا بهتر دی. نو چې موږ هم کوشش وکړو دا ورځې را روانې دي چې دې ورځو کې اعمال وکړو او ښه تیاری ورته د وخت نه وکړو. او دارنګې په دې 10 ورځو کې یو ورځ راځي چې هغې ته د عرفې ورځ ویلی کېږي. کله چې حجیان حج کوي او عرفات ته ځي، یعنې د دې ذوالحجې 9مه ورځ، د دې ورځې څونه فضیلت راغلی په حدیث کې چې سړی په دغه ورځ باندې روژه ونیسي. نبی صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړی شو چې د عرفې په ورځ باندې روژه نیول دا څه ثواب لري؟ نو د الله پیغمبر ورته په جواب کې وفرمایل چې د تیر کال او دارنګې د راتلونکي کال ګناهونه ورسره الله رب العالمین معاف کوي. یعنې یوه ورځ ده، یوه روژه ده، لیکن الله رب العالمین په دې ورځ کې او په دې یوې روژه کې څونه زور ایښودی دی چې د دې په وجه الله رب العزت د 2 کالو ګناهونه دا معاف کوي، د تیر کال او دارنګې د را روان کال ګناهونه دې سره معاف کیږي. په دې ورځو کې اعمال کول او دارنګې کثرت سره نوافل کول، روژې نیول او دارنګې د عرفې د ورځې روژې نیول، دې کې ډېرې زیاتې پیدې دي. او دارنګې په دې ورځو کې ذکر او اذکار ډېر کول، لکه حدیث کې راځي عبدالله ابن عمر رضی الله عنه هغه روایت دی چې نبی صلی الله علیه وسلم د دې ورځو متعلق فرمایل چې دا ورځې الله رب العالمین ته ډېر محبوب دي او په دې کې عمل الله رب العالمین ته ډېر زیات غوره دی. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایل چې تاسو په دې کې کثرت سره تحلیل او دارنګې تکبیر او تحمید ووایئ، یعنی ذکر پکې کوئ، لا اله الا الله، الله اکبر او دارنګې الحمدلله، دا ذکرونه به ډېر زیات کوئ. او عبدالله ابن عمر رضی الله عنه، ابو هريره رضی الله تعالی عنه دوی به د 10 ورځو کې بازار ته وتل او تکبیرونه به ویل خو په اوچت اواز سره، ځکه هغو ته د دې ورځو هغه قدر معلوم و. نو محترم اوریدونکو چې موږ هم کوشش وکړو او دارنګې دې ورځو کې ښه اعمال وکړو حتی الوسع. دارنګې په دې ورځو کې د حج هغه مناسک هغه هم ادا کیږي چې کوم سړي باندې الله رب العالمین د حج فرض کړی او هغه طاقت لري، هم بدني او هم مالی طاقت، او حج ته ځي، نو هغه په دې ورځو کې د حج ادا کیږي. او د حج فضایل خو په حدیثو کې ډېر زیات موجود دي. دا خو د ارکانو د اسلام نه یو رکن هم دی، ځکه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي د اسلام 15 ارکان دي، ایو په هغه کې حج دی، یعنی دا حج د اسلام د ارکانو او د اسلام د ستنو نه یو ستن هم ده. او دارنګې حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم نه چا تپوس وکړو چې یا رسول الله کوم یو عمل دا غوره دی الله رب العالمین ته؟ نو نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وفرمایل چې په الله رب العالمین باندې ایمان لرل دا غوره عمل دی. او بیا دې تپوس وکړل شو چې بیا کوم یو دی؟ نو نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وفرمایل چې د الله رب العالمین په لار کې جهاد کول. او په دریم کار دې تپوس وشو، نو نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وفرمایل چې حج مبرور کول، یعنی هغه حج کول چې هغه کې ګناه وغیره نه او دارنګې ښه په صحیح طریقې سره د حج وکړی شي او الله رب العالمین قبول کړي، نو دغه حج الله رب العالمین ته ډېر غوره دی او ډېر ورته بهتر دی. بلکې حدیث کې راځي چې د حج مبرور یعنی هغه حج چې هغه قبول شي، په هغه کې څه ګناه وغیره د حجي ونه کړي او په صحیح طریقې سره د حج ادا کړي، نو حدیث کې راځي چې د دې بدله نشته مګر جنت دی. نو ګورئ محترم عزتمندو، هر مسلمان او هر مؤمن دا کوشش کوي چې ځان جنت ته ورسوي. هر یو عمل چې سړی کوي، مسلمان چې هر یو عمل کوي، که مونځ کوي، که روژه نیسي او دارنګې که حج کوي او که عمره کوي، که زکات ورکوي، که نور داسې ښایسته ښایسته اعمال کوي، د هغې مقصد هم دا وي چې زه په دې باندې جنت ته ورسېږم. نو د حج مبرور بدله نشته دی مګر هغه څه دی جنت دی. او دارنګې یو بل حدیث کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې څوک حج ته لاړ شي او د حج وکړي او په دې حج کې ځان د فسق او دارنګې د ګناهونو نه
ځان وساتي، د فحش خبرو وغیره نه ځان وساتي او د حج وکړو نو دا داسې پاک شي لکه د مور نه چې پیدا شوی ماشوم نو کله چې ګورم ماشوم د مور نه پیدا شي نو هغه ګناه بالکل نه کلی. نو دغه شان د حاجي صاحب چې په صحیح طریقې سره حج وکړي، مال حلالي او دارنګې د نبی علیه الصلاۃ والسلام په طریقو مطابق باندې د حج ادا کی نو الله رب العالمین دا د ګناهونو دغه شان پاکي. نو محترم عزتمندو دا الله ورځې دي په دې کې ښه کوشش کول پکار دي او دارنګې دې ته مخکې نه تیاری پکار دی، ذهني ورته ځان تیارول پکار دي. دارنګې د دې ورځو دا فضیلت او دا کم فضایل چې په حدیثو کې راغلي د دې زده کول اول پکار دي چې سړی دې ته هغه شوق کې شي او دارنګې بیا چې دا ورځ راشي او سړی پکې ښه اعمال وکړي چې په کثرت سره سړی نوافل وکړي، صدقې پکې وکړي، دارنګې روژې پکې ونیسي او که چا باندې حج فرض چې حج پکې وکړي، دارنګې ذکر وغیره دا اعمال پکې وکړي. الله رب العالمین دې موږ ته د عمل کولو توفیق راکړي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.